السلام علیکم. زمونږ تاسو ته په دې ویډیو کې د لایټ ACDC طریقه ښایم چې لایټ ACDC هغه څنګه چلیږي او هغه د چارجنګ حصہ چې بند شي هغه څنګه جوړیږي. که چېرې زمونږ دا چینل چا نه سبسکرایب کړی دا ورسره سبسکرایب کړئ او د غنټې دا نشان ورسره دباو کړئ. راځئ زه به دا الټه تاسو چې کوم دی الټه کې دا ترن شته دا بلب پکې ما حق وته او وس دا غینه بعد چې کوم دی دا بلب زوګدم دوباره دې کې دغه کې دا لایټینګي تکسر لایټینګ لګېدلې هغه به کې نه کېږي او دا لایټینګ چې نه کېږي نو دا پېژان نه چې دا چارج نه لي. نو زه به اوس تاسو ته د دې د لایټینګ د طریقه ښیم چې دا لایټینګ د کوم ځای نه بند دی او د سټارټینګ د کوم ځای نه، ځکه چې دا لایټینګ بند وي نو دا چارج بیا نه لي. ټول مې دا دغه اوپن کو کوله مې کو د هغې نه بعد په دې باندې دغه طرف ته میخونه لګېدلي او دغه میخونه به هم په صحیح طریقه باندې کوله وکړئ. دا تاسو په کور کې هم کولی شئ او تاسو ته هر دا سامان چې کوم دی ريزسټنس شوي کیپاسټر شوي د څومره سامان دی هغه تاسو ته په هر دکان کې میلاوي شي. ایزي دي نو دغه نه دي. ښه دا ما دا اوپن کو نو په دې کې فکر وکړئ یو سیل او یو هغه واسطه سرکټ چې کوم لګېدلی دغه بټن سرکټ چې کوم دی دغه نه دی. دا لاس ګوته چې مپ کې خو د چې ما راوویستو دا د سپلای سرکټ دی چې دا چارجینګ کوي او بیټري ډکوي. نو په دې کې به اوس موږ ګورو چې دا څه خراب دی. که دې بیک اپ سره ته وګورې نو د دې کې دا تور ريزسټنس دا ټول روغ دي مکمل کمپلیټ دي او دا به سره په صحیح نظر وګورئ چې دې کې ريزسټنس خراب وي نو دا بیا چینج کوی سپلای یا کو نه خراب جوړي. اوس دغه ريزسټنس لګېدلی دا 0.47 د فیوز په ځای کار کوي او دا تاسو چینج کولی شئ. زما دی خراب دی دا زه اوس چینج کوم او دا زه اوس بس هم تاسې په خپله ووینئ او زه به تاسو ته په اخره کې دې ویډیو چې کوم دی ریسټ آوټ کوم او زموږ سره اوسئ په دې ویډیو کې. دا ګوره دا ريزسټنس دا ما بیک اپ کو او ګواس هم لګیا یم دا ما بیک اپ کو د 0.47 اومز. کدی په ځمن تاسو جمپر واړه اوم اس مسله نه کوي. ټیک دی دی په ځما دا ريزسټنس راوغشتو 0.47 اوم ريزسټنس ما راوغستو او تاسو کتلی شئ او دا به زه تاسو خېجوم نه سپلای په ځای باندې هم په هغه پوینټونه به زه دا خېجوم چې په کوم پوینټونه دی ولاړو د ما دغه پوینټ ته خو جو په دې کې کن اورېدل یو پوینټ باندې کله بیلې اتاو تر راغلی په دې بل پوینټ باندې چې کوم دی د تر ډایوډ یا ډایوډ لګېدل یا دوی ډایوډ لګېدل دا مټانګه کو مټانګه کو تاسو ته دا بل پوینټ چې کوم دغه دی بیکټ کې خپل صفای سره. که چېرې زموږ د یوټیوب د چینل چا نه سبسکرایب کړی دا ورسره سبسکرایب کړئ، لایک کړئ او د غنټې د نشان سره دباو کړئ چې زموږ نوې ویډیو تاسو ته دررسي. دا وګوره دا یو پوینټ ټانګلی د دویم ټانګ کومه په دې کې د ګرم پوینټ دی د بیلې AC طرف چې کوم دی ګرم تار دی. ټیک شو. دا اوس تاسو چې کوم په هولډر کې څه کوه دا هولډر کې مو ورته نه کو دغه اټومیټک دی خپله ښه شو ځکه چې د چارجنګ سټارټ شو دی ښه شو. اوس دا بټن ما بند کول پاسه دا تاسو ګوره دغه مخه کې لایټینګ چې کوم دی LED دغه ښه شوه د چارجنګ LED دغه تک سره ښه شوه او یا اوس کمپلیټ ټیک اوور دی بندولی شو بالکل تیار شو. تاسو یې نه په خپله باندې دغه LED د آن شوه د LED چې کله آن شي نه پوهېږه چې دی دا د چارجنګ چې کوم حصه ده هغه کوله وشي. ټیک دی هغې نه به دا سرکټ په خپل ځای باندې ښه ښکلی په هغه باندې پټ کړئ. خو د هغې نه مخکې دغه ټانکۍ کې چې کوم دی لږ دغه راغلی نو په دې موږ ولګوو چینل پي سره چې دا چې کوم دی ښه مضبوط شي دا به ډقېږي راډقېږي نه. دا وګوره دا به اوس لږ ساعت کې ټیټ شي برابر شي. دا به زه د بیټ کومه او د بیټ کولو طریقه چې کوم دا هغه هم تاسو زده کړئ چې دا بیټ کېږي څنګه او دا ډقېږي. دا وګوره ما هولډر کې لګول هغه مې ښه شو. ټیک شو. دا سرکټ هم دغه د بیټ کېږي دا سپلای سرکټ چې کوم دی ما پټ کړو اوس د نه شیشه ما پټ کړله. هغې نه بعد چې کوم میخونه ما کوله کړلې هغه میخونه اوس په هغه ځای باندې ولګوم هم هغه میخونه به ولګوم. دا هغه میخونه یې ولګېد دا بل زه لګوم اوس دا بل مې ولګو دا دی. هغې نه بعد د دې به شیشه راوالی شي او پرې ښه صحیح طریقه باندې پټ کړئ دا ښه ښکلې پټ شي. دغه دی دا پټ شوه اوس دا تاسو چیک کړم. ښه دا دی د آن اپ چې کوم دی ما ټیک کو اوس د هغې نه بعد هولډر کې مې ورته نه کړو دغه مې تاسو په خپله وینئ او دغه ښکلی ښه کېږي.